مرګرو عمران خان به دا خبره کوله چې په الیکشن کې دانلي شوي د دوکه شوي د زموږ سره هغه ټول حقیقت نن ښکاره شو. راولپنډي کې چې کومه دانلي شوي وه د هغې ټول ثبوتونه چې دی راوتل په دې ویډیو کې به مکمل اپډیټ ستاسو سره شیر کوم. بل طرف ته په پی ډي ایم کې چې څومره هم پالټیانې وي هغو په یو بل الزامات چې دی شروع کول او د یو بل حقیقت چې دی ښکاره کو. که فرض که تاسو هغه حقیقت واورېدو که نه ستاسو په خپله ډېر زیات حیرانه شئ. مولانا فضل الرحمن د ټولې پارټیانې یوځای شوي دي او هغه یې راګیر کړی دی. د لیاقت علي چټ بیان مخې ته راغلو هغه دا وایي چې په راولپنډي کې بالکل داندي شوي ده او دا زه بالکل په ثبوت سره ویم. بل دا هغه دا ویلي دي چې زه داسې زندګي نه غواړم چې په کوم ځای کې دوکه کېږي زما ضمیر دا نه مني زه د خپل عهدې نه استعفا ورکوم. د خپل عهدې نه استعفا هم ورکړه او ټول حقیقت یې ښکاره کړو. هغه دا ویلي دي چې داسې کسان ول چې هغو په 70,000 لیډ باندې بایللي وه خو هغو له موږ 50,000 لیډ ورکړی دی او هغو په هغو باندې موږ ګټلي ده. د دې نه علاوه هغه دا ویلي دي چې په دغه ځای کې څومره هم د الیکشن عمله وه او پولیس چې وو ټول په دې دانلۍ کې چې دی ملوث وو. او هغه دا هم ویلي دي چې زه ځان پولیس ته حواله کوم که ماله څه هم سزا راکوي زه هغې سزا ته تیار یم خو چونکې داسې ضمیر زما نه مني زه داسې دوکې ته نه یم تیار. ټول حقیقت یې ښکاره کړی دی. پی ډي ایم والا په یو بل کې رالګېدلي دي په یو بل باندې الزامات شروع کړي دي. څنګه چې تاسو ټول ته پته ده مولانا فضل الرحمن یو بیان راغلی و هغه دا ویلي و چې د عمران خان حکومت چا راګیل کړی و هغه وایي چې جنرال فیض حمید او جنرال باجوا چې دی هغه په دې کې شامل و او هغو په دې کې عدم اعتماد تحریک هم د عمران خان خلاف چې دی شروع کړی و. خو نن مسلم لیگ نون والا او پیپل پارټي والا د مولانا خلاف راچوت شوي دي او دا بیان یې ولا مسترد کړی دی. هغو دا ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن بالکل دروغ وایي. په هغې وخت کې موږ ته باجوا او فیض حمید دا ویلي چې د عمران خان خلاف عدم اعتماد مه چلوئ. خو نن مولانا فضل الرحمن چې څه وایي دا بالکل دروغ وایي په دې کې هېڅ حقیقت نشتی. بل دا هغه وایي چې مولانا فضل الرحمن ته پکې ډېر زیاته پیدا وه. موږ نه غوښتل چې عدم اعتماد دې راشي خو مولانا فضل الرحمن غویمه راښ کړې وه چې عدم اعتماد دې موږ وچلو. نو چې کله عدم اعتماد وچلولی شو او د عمران خان حکومت ختم شو نو مولانا فضل الرحمن ته ډېر غټې پیدې میلاو شوي دي. په دې کې مولانا فضل الرحمن ته گورنرشپ ډیپټي سپیکر او 4 وزارتونه چې دی هغه دوی ته میلاو شوي ول نو دوی ته پکې ډېره زیاته پیدا وه. پیپل پارټي او مسلم لیگ نون دا ویلي دي چې تاسو د مولانا فضل الرحمن نه دا تپوس وکړئ چې تو په هغه وخت کې زموږ سره په درنو کې وې نو تو د چا په خبرو راوتی وې موږ ستا په پلانینګ ټول پلانینګ ستا او موږ ستا په پلانینګ باندې روان وو. د دې نه علاوه مولانا فضل الرحمن دا ویلي دي چې ماته جنرال فیض حمید ویلي وو چې ستاسو سره مونږ بالکل یو څه کار چې کوئ بالکل په سیسټم کې دننه کوئ بالکل د چا نه مه یېرېږئ مونږ ستاسو سره یو ځای یو. مولانا فضل الرحمن وایي ما د هغو نه انکار کړی و خو چونکې که دا انکار ما د هغو نه بیا کړی و نو هغې خلکو به ماته وي مسلم لیگ نون او پیپل پارټي به دا خبره کوله چې تو د عمران خان سره یې د هغه خلاف تو زموږ سره نه یې. نو په دې وجه زه د هغو سره هم شامل شوم او عدم اعتماد چې دی مونږ شروع کړو او د عمران خان حکومت یې ختم کړو. د دې نه علاوه عمران خان په الیکشن کې د دانلۍ خلاف یو غټ اقدام چوت کړی دی چې هغه د امریکا او د یورپ نه چې دی مدد غوښتی دی. هغو ټول دا وایي چې په پاکستان کې یو شفاف الیکشن وشي او دا کم الیکشن چې شوی دی د دې باندې د غور وکړی شي او چا چې ګټل له هغو له دې دا سیټ ورکړی شي. ځکه په دې کې آی ایم ایف والا هم مداخلت کولی شي ځکه آی ایم ایف والا پاکستان له قرض ورکوي نو پاکستان کې آی ایم ایف بیا مداخلت کولی شي. هغو هم دا وایي چې په پاکستان کې دی یو شفاف الیکشن وشي او صحیح رزلټ راشي. د دې نه علاوه عمران خان په اسلام آباد میرټ هوټل کې انټرنیشنل میډیا راغوښتې وه او کم کسانو چې مطلب د پام 45 مطابق ګټلې وه او د پام 47 مطابق هغو مطلب بایللې وه هغه ټول کسان یې راغوښتي ول هغه ټول کسان یې په هغې میټینګ کې کېنولي ول او پام 45 یې انټرنیشنل میډیا مخې ته کېښودی دی هغه ټول فارم چې دی هغو ته جمع کړی دی هغه ثبوت په طور هغو ته جمع کړی دی او دا یې ورته شو کړي ده چې زموږ سره دانلي شوي د پام 45 دا وګورئ او پام 47 وګورئ چې په دې کې دا چلونه زموږ سره شوي دي. ویډیو تر اخره پورې د کتو ډېره شکریه. د ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ په کمنټ کې ضرور خپله رای راکړئ چینل ورسره فالو کړئ. د الله په امان.